الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. د قرآن کم آیات او د پیغمبر علیہ السلام کم حدیث ستاسو وړاندې بیان شو. پدې کې د جمع د مونځ د تاکید تذکره راغلی ده. هر بالغ مسلمان زنانه باندې 15 وخته مونځ فرض دی. البته سړو ته د هغې د ادایګۍ حکم په جمعات کې د جمع سره شوی دی چې تاسو به دا 15 وخته منځونه د جمع سره په جمعات کې ادا کوئ. د شریعت په رڼا کې د جمع د منځ او د تکبیر الله ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. دا کوم آیات چې موږ تلاوت کو ورکعوا مع الراکعين نو دام د جمع په ثبوت باندې دلالت کوي. ترجمه د دې دا ده چې تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره، تاسو منځ کوئ د منځ کوونکو سره. امام بیضاوی رحمت الله علیه په تفسیر بیضاوی کې د دې آیات په تشریح کې لیکلي دي چې ورکعوا مع الراکعين ای فی جماعتهم فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجه. چې تاسو مونځ د جمع سره کوئ ځکه چې د جمع مونځ د ځان له مونځ نه په 20 درجې باندې غوره دی. او دویمه وجه د هغې دا ده چې په دې کې د یو بل سره باهمي تعاون راځي. نو ګویا دا آیات د جمع په ثبوت باندې دلالت کوي. او امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کبیر کې د دې آیات په تشریح کې لیکي چې ورکعوا مع الراکعين ای صلوا مع المصلين چې تاسو د منځګزارو سره رکوع کوئ. منځګزارو سره رکوع په هغه وخت کې راځي چې کله سړی د جمع منځ کوي. ګویا تاسو د جمع د منځ اهتمام کوئ. او شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي چې 15 وخته منځ د جمع سره کول دا سنت موکده دی او بغیر د شرعي عذر نه جمع پرېښودل دا ګناه کبیره ده. او د عذر نه مراد دا چې په سړي باندې بیماری یا تیز باران وریږي یا تیز سیلۍ او طوفاني نو د دې عذرونو په وجه باندې سړی مونځ پرېښودی شي د جمع، وګرنه جمع په هیڅ یو حالت کې پرېښودل هغه جایز نه دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات په کثرت سره د جمع د اهتمام او د فضیلت روایتونه راغلي دي.
لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مشهور حدیث دی فضیل اعمال کې داغه بار بار تکرار کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای والذی نفسی بیده لقد هممت ان امر بحطب چې اراده مې وکړه چې زه ډیر خشاک راجمع کم او بیا یو اذان کوونکې اذانو کې یو کس جمع ته مخ کې کم او بیا زه هغې کورونو ته لاړ شم چې پای کې خلک پاتې شوي چې د هغوی کورونو ته اور ورته کم یعنی هغه خلک کم چې په کورونو کې ناست دي منځونه کې او د جمع منځونو نه راځي نو د هغوی کورونو ته زه اور ورته کم پیغمبر علیه السلام په امت باندې څومره مشفق راغلی لیکن د هغې باوجود د جمع د پرېښودو دپاره د هغې خلکو د کورونو اور لګولو تم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیار شو نو دا د هغې خلکو کورونه یادوي کوم چې بغیر د عذره په کورونو کې منځونه کوي او جمع منځ له نه راځي لکه د دې روایت وضاحت امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل کتاب کې کړی دی فرمای د پیغمبر علیه السلام دا حدیث راغسته لقد هممت ان امر فتیتی فیجمع حزما من حطب ثم آتی قوما یصلون فی بیوتهم لیست بهم علة فاحرقها علیهم چې زه ځوانان راجمع کم خشاک په هغوی راوړم او بیا زه هغې خلکو کورونو ته لاړ شم کوم چې په خپلو کورونو کې بغیر د عذره او بغیر د علت مونځ کوي نو زه د هغوی کورونه وسوځوم او د علت تذکره تاسو ته مخکې ما وکړه چې یو سړی بیمار دی راتلی نشي یو سخت باران دی طوفان دی سیلی ده د دې وجوهاتو نه د دشمن یاره ده د دې وجوهاتو نه علاوه نور هغه په عذرونو کې شمار کولی کېږي نه او د دې احادیثو په تشریح کې امام احمد بن حنبل په خپل کتاب کې لیکي چې د جمع د منځ نه غیر حاضری کول هغې ته نه راتلل دا ګناه کبیره ده او پیغمبر علیه السلام د هغې خلکو د کورونو سوځولو ته هم تیار شو چې کوم خلک بغیر د عذره په کورونو کې منځ کوي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام فرمایي چې کوم پټ منافقینو هغوی هم د جمع منځ له راتله د جمع د منځ نه به هغوی پاتې کېدل نه ښکاره کوم منافقین چې وو نو هغوی به نه راتلل ځکه چې ښکاره منافق وو کوم چې د زړه منافق وو نفاق یې ښکاره شوی نو هغوی به هم د جمع د منځ نه پټېدل نه جمع منځ کې به هغوی شرکت کو او شرکت به هغوی لازمي ګڼو تر دې پورې فرمایي صحابه کرام چې که چرته یو کس به بیمارو او د دوو کسانو په اوږو باندې به یې لاسونه ایښي وو او د جمع مونځ له به راتلی شو نو هغه به هم د جمع د مونځ نه پاتې کېده نه نو ګویا نزله ټوخې سر باندې درد ملا باندې درد خېټه باندې درد دا د سره په عذر کې بیا راځي نه دا وړې وړې بیمارۍ چې یو سړی دومره حد ته ورسي چې هغه ځان لا په خپله راتلی نشي د دوو کسانو په سهاره سره رواني نو هغه کس به موی جمع له راتو او په جمع کې به هغه ولاړو دویمه خبره د حدیث کې دا راغله چې کوم ښکاره منافق و هغه به نه راتلل لیکن چې د زړه منافق و نو هغه به بیا هم راتله او په جمع کې به ولاړو نو دا مونږ چې کومه خبره کوو د پلانکي سره جمع مونږ ځکه نه کوم چې پلانکي هغه په سب کې ولاړ دی او دا پلانکي دی او دا منافق دی او دا طلاقي دی دا موږ د خپل ځان نه اساس کړی شوي مسلې دي صحابه کرامو سره به منافقین په صفونو کې ولاړو او بیا به هغوی د جمع منځونه کول او د هغې منافقینو نفاق چې کوم هغه د دې زمانې د منافقینو د نفاق نه زیات سیوا و او صحابه کرامو چېرته دا عذر نه دی بیان کړی چې پلان کې په سب کې ولاړ دی لہذا زه جمع منځ له نه راځم نو بیا چې دا کم خلک دا خبرې کوي چېره د جمع منځ له ځکه نه راځم چې کې پلان کې را سودېږي او پلان کې ودرېږي نو دا صرف او صرف د شیطان حیلې دي چې دا سړی د جمع نه منع کړی دی وګرنه ته د صحابي نه غټ نه او ته چې د کم سړي د وجه نه ودرېدل نه غواړې هغه د صحابه کرامو د زمانې د منافق نه غټ نه دی دا صرف او صرف بانی دي
چې د هغې په وجه باندې سړی د جمع مونځ له راځي نه او په دې بانو باندې ته بچ کېدی هم نه شي. او بل حدیث کې حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې که 3 کسان په یو ځنګل کې یا په یو کلي کې او هغوی د جمع مونځ نه کوي نو الله رب العزت شیطان په هغې خلکو باندې مسلط کی. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې شرمخ هغه ګډه وړي کم چې د کمه ګډه کمه چیلې چې د رمې نه جدا شي نو د هغې ښکار کول ورته آساني. نو دغه رنګې چې کم خلک د جمع د مونځ اهتمام کوي نو شیطان لره د هغې خلکو ګمراه کول لا ډېر زیات ګران یو. کم خلک چې د جمع مونځونه پرېږدي نو شیطان له د هغې خلکو ګمراه کول آساني لکه څنګه چې ځان له ګډه چیلې شرمخ ده ماتول هغه آساني. نو د تکلیف د وجنه د سخت د وجنه د مشقت د وجنه جمع پرېښودل نه دي پکار. د دې اهتمام کول پکاري تر دې حده پورې راځي چې که چېرته کومه صحابي هغوی ته به څه عذر و بیماري به ورته وه نو بیا به هم هغوی راتلل او د جمع په مونځ کې به شرکت کو. یو صحابي دی په سترګو باندې ړوند او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه د جمع مونځ له راتلی شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاول اجازت ورکړو بیا ورته وایي ته آواز اوري. هغه ورته وایي او زه آواز اورم. آواز نه اورېدل د بانګ آواز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله ته د بانګ آواز اورې نو بیا تاله راتګ پکار دی بیا د جمع نه پاتې کېدی نه شي. نو چې ړوند سړي ته حکم دا دی چې ته د مونځ اهتمام کوه مونځ له راتله نو بیا دا واړه واړه عذرونه چې د هغې په بنا باندې موږ جمع پرېږدو نو آخرت کې به موږ د هغې څه جواب ورکو. او حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة الرجل فی الجماعة تزید علی صلاته وحده 27 چې د جمع مونځ یو سړی کوي نو د ځان له مونځ نه په 20 درجې باندې بهتر دی. یعنی یو سړی ځان له مونځ وکړو نو یو مونځ یې وکړو او که یو سړی د جمع سره مونځ وکړو نو ګویا داسې دي چې د 20 مونځونو ثواب ورته میلاویږي. او په دې مثال باندې سړی نه پوهېږي لیکن چې کله د سعودي د ریال مثال ورکړي نو بیا پې پوهېږي. یو سړی پاکستان کې لګیا دی او هغه په 1 روپۍ باندې مزدوري کوي او یو سړی بل سړي سره لګیا شو او هغه همغه عمره کار کوي او هغه له پاکستاني 20 روپۍ ورکوي. نو د یو په مقابله کې 20 ته موږ څنګه ټوپ وخو نن سبا خو 62 کې دی. نو څرنګې د پیسو د سیواوالي دپاره چې موږ لګی منډې تړلې وهو دغه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمع د منځونو هم اهتمام کول پکار دی او په هغې باندې هم دومره ثواب میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته د ماسوتن په مونځ باندې چاته د غوښې یو اډوکی غټ غونته کې اډوکی میلاوېده یا چېرته د زناور نوکان میلاوېدل دا خپې پسې چې کوم دا نوکي تاسو ته خپه ویلی شي نو تا به لیدلی وی چې یو کس به بیا د ماسوتن د مونځ نه پاتې کېدی نه. لیکن په دې دنیا کې په دې مونځونو باندې څه میلاویږي نه. څه نغدي پکې نشته دی څه خوراک پکې نشته دی. د جومات په دروازه کې څوک ولاړ نه چې چاله پیسې ورکوي ته رالې لحاظه دا مزدوري دی واله. او خلک د دنیا د مزدورۍ اوږي دي چې نقد راته څه میلاو شي ځکه خو ورته وایي که نه آخرت سره به ګورو دلته راله راکړه بیا به قبر څه ګورو زما په قبر کې ته څه نه سملي. دا ولې دا وجه د هغې دا ده چې د دنیا مینه او محبت هغه زمونږ په زړونو کې دومره ورننوتی چې د آخرت هغه یره او فکر او درد یې زمونږ نه هېر کړی دی. نو که چېرته په دې مونځ باندې یو روپۍ میلاوېدی نو تا به کتلی وی چې بیا به ټول خلک راتلل او د ټول کور ټول خلک به ځان سره راوستل. وجه د هغې دا چې حساب کتاب به یې کوو کم از کم 15 کساني نو په یو مونځ باندې 15 روپۍ میلاوېږي. 15 مونځونه شو نو څومره نو بیا به د ورځې حساب او د هفتې حساب او د میاشتو د کال ته به وړېدی. لیکن دا پیسې دا که هر څومره چا څه سیوا شي دا د لاس خیرې د نن نه سبا نه دا چې سړی مړ شي بل ته پاتې کېږي. دا مونځونه او د هغې اجرونه او ثوابونه
دا په آخرت کې به د سړي په کار راځي چې کله قبر کې کېښودلی شي او یو طرف ته بل طرف ته د خاورو دیوال په منونو خاوره در باندې د پاسئ او صرف په سپینه کپړه کې پروت نو د دنیا سره ستا رابطه هغه کټ شي نو په هغه وخت کې به ستا عمل پکارېږي هغه وخت کې به بیا د دې منځونو دا د پته ولګي چې د منځونو ثوابونه څومره دي د دې فضیلتونه څومره دي نو بیا به درته پته ولګي چې کاش مونځ مې ځان نه کوله د جمعې مونځ له راتلې نو یو مونځ به راته په 20 درجې باندې میلاوېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه بیماری کې چې وفات شو د هغې بیماری متعلق راځي زندګدن چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع نو په هغې کې به هم چې کله پیغمبر علیه السلام ته لږه غونته کې ګزاره وشوه نو دوو کسانو په اوږو باندې به یې لاسونه ایښي او پیغمبر علیه السلام به د جمعې مونځ له راروانو او د جمعې مونځ کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرکت کو بلکې پیغمبر علیه السلام د جنگ په حالت کې مونځ نه دی پرېښی حالانکه د جنگ حالات داسې چې په هغې کې د سړي نه خوراک څښاک هر یو څیز ایري لیکن د جمع مونځ دومره اهتمام چې پیغمبر علیه السلام هغه د جنگ په میدان کې هم نه دی پرېښی چې په سړي باندې د تورو د نیزو او د غشو ګزارونه رواني او صلات خوف چې ورته ویلی کېږي د یرې مونځ نو پیغمبر علیه السلام باندې دا د دغه جنگ په حالت کې راغلو چې یو ډله د دشمن مقابله کې ودرېږي او بله ډله چې کومه ده هغه په مونځ باندې ودرېږي او کافرانو ته پته وه چې مسلمانان د مونځ ډېر زیات اهتمام کوي او دا مونځ په هیڅ یو حالت کې پرېږدي نه نو هغوی هم د دې خبرې زیات کوشش کو چې د جمع په حالت کې په دې باندې سخته حمله وشي غټه حمله په دوی باندې وشي ټول طاقت د مونځونو په وختونو کې استعمال کړي چې دوی په دغه وخت کې په مونځ ولاړې راشه مضبوطه حمله په دوی باندې وکړه نو کوم خلک اسې هم ټول د پیغمبر علیه السلام امتیانی او شکر به دې باندې چې الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام په امت کې پیدا کړي لیکن چې څوک د مینې او د محبت دعوه کوي او د جمع د مونځ اهتمام نه کوي نو دا په دې خپله دعوه کې دروغجن دی چې پیغمبر علیه السلام دومره په سختو حالاتو کې هم مونځ پرېښی د جمع نه دی او موږ په وړو وړو عذرونو باندې په وړو وړو بانو باندې د دنیا د وړو وړو فایدو دپاره د جمع مونځ پرېږدو نو آیا موږ د پیغمبر علیه السلام سره د مینې او د محبت په دعوه کې مخلص یی بله ورځ له به د پیغمبر علیه السلام سره سترګې په حشر کې څنګه ملاوې د دې وجې نه د جمع د منځونو اهتمام پکار دی او د دې مکمل تاکید پکار دی عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې هغه باقاعده د سحر په منځ کې خلق تلاش کول چې کوم خلق نو راغلی صحابه کرامو ته ویل د خپلو ملګرو تپوسونه کوئ او چې کوم بغیر د عذر نه راځي هغه ویروئ چې د جمع منځ له راځئ او په دې کې شرکت کوئ او یو صحابي سحر په جمع کې ونه لیده د هغه کور ته لاړی او د هغه د مور نه تپوس وکړو پلان کې د سارې جمع له نو راغلی مور یې ورته وایي د شپې ټوله شپه په عبادت باندې ولاړو او ځکه د سحر په وخت کې سترګې پټې شوې مونځ له در نه رالی عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې زه ټوله شپه اوده پاتې شم او د سحر یې مونځ وکړم نو دا ماته زیات غوره دی زیات مې خوښ دی د هغې نه چې ټوله شپه په عبادت ولاړم لیکن د سحر جمع رانه لاړه شي نو د منځونو به دومره اهتمام کو او ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې یو سړی آواز د اذان واوري جمع مونځ له لاړ نشي نو د دپاره دا زیاته غوره ده چې د ده غوږونه د لیکړی شوي قلعې نه ډک کړی شي او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل چې یو سړی د اذان آواز واوري او جواب ورنکي نو دې سړي سره نه د خیر اراده کړی شوې ده او نه دې سړي په خپل زړه کې د خیر اراده راغلی ده یعنی د خیر ارادې نه مراد دا چې که چېرته مونځ د پر روان کړی شوی وی روان شوی وی جواب یې ورکړی وی او د جواب نه مراد دا په ژبه سره سړی جواب ورکړي جومات طرف ته قدم روان یو دا د خپله د خیر اراده وکړه
نو نه د خپله د خیر اراده وکړه او نه د سره د خیر اراده کړی شوې ده ځکه دا جمع له نه راځي. نو مطلب دا شو چې کوم سړی د جمع مونځ له نه راځي نو دا چې وایي یاره د پلانکي د وجې نه درځم او ډنګري د وجې نه درځم، دا خبره غلطه ده. بلکې الله رب العزت دا سړی نه خوښوي ځکه خپل ځان ته په خپل کور کې ودرول نه غواړي. نو د الله سره تعلقات خپل درست کول پکار دي او توبه او کاږل پکار دي چې یاره ولې الله رب العزت ما خپل در کې خپل ځان ته مخامخ نه ودرئ. دې باندې سوچ کول پکار دی. لکه څنګه چې یو سړی کور کې خلکو ته لکه پلان کې ما په خپل کور بند کړی دی زما په کور باندې باغه نه راځي. دنیا کې موږ په خپل کورونو باندې خلک بندو په خپل حجره په خپل کلي باندې. اوس دلته چې وګورې چې یو کس د الله کور ته نه راځي نو دې نه دا معلومیږي چې دا سړی الله په خپل کور بند کړی دی. او څرنګه چې سړی بیا د سړي سره تعلقات درست کړي جرګه پکې منځ کې لاړ شي راشي تعلقات ښه شي د سړي تګ راتګ شروع شي دارنګه د الله سره خپل تعلقات صحیح کول پکار دي درست کول پکار دي. الله مکه په داسې حالت کې مرګ سړي لراله دنیا هم لاړه او آخرت هم د سړي لاړې تباہ او برباد شو. محمد بن واسع رحمت الله علیه بزرګ دی فرمای بس 3 کسان چې ماته ملاو شي 3 کارونه چې ماته ملاو شي دینه ښه په دنیا کې ما سره نشته. یو دا چې یو داسې ملګری زمایي چې کله هم زه په بده لار روانېږم بد صفت او عادت په ما کې راځي او په هغه وخت کې هغه سړی ما خپل د لاس له نیسي او واپس مې په سیده لار روانې بس داسې یو سړی غواړم. او دویم نمبر دا چې حلال رزق راته ملاو شي چې څه قسمه پای کې د چا حق نه. او دریم نمبر دا چې د جمع مونځ چې د هغې خطا راته معاف کړی شي او د هغې ثواب ماته پوره ملاو شي. بس زما لپاره دا دنیا او آخرت دواړو کې ډېره ده. هېڅ یو څیز ته باقي زما ضرورت هغه نشته دی. زمونږ د دین بزرګان هغوی به صرف د جمع د مونځ اهتمام نه کوو بلکې د جمع مونځ چې کله شروع کېږي او امام الله اکبر وایي دې ته تکبیر اولا ویلی کېږي د هغې به هم هغوی اهتمام کوو. او داسې بزرګان د زمانې تیر شوي دي چې د 80 او د 80 کالو پورې د هغوی نه د جمع مونځ قضا شوی نه دی. د 30 او د 40 کالو پورې د هغوی نه تکبیر الله هغه قضا شوی نه دی. او چې کله به تکبیر الله د چا نه قضا شو یا د جمع مونځ به د چا نه قضا شو نو داسې خلک به هغوی له تعزیت له راتلل لکه څنګه چې د چا یو دوست او رشته دار او ملګری او د کور والا وفات شي او خلک 3 ورځو هغوی له دعاګانو له راځي. داسې به خلکو د جمع د منځونو اهتمام کو. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه یو بزرگ دی او بزرگان تر دې حده پورې فرمایي چې دا د تابعینو د ډلې سردار دی. د دوی متعلق راځي چې دوی فرمایي 40 کاله پورې زما عادت داسې و چې مولا به کله مؤذن به کله اذان کو بانک کوونکي به کله بانک کو نو د بانک په وخت کې به زه په جماعت کې حاضر وم. 40 کاله پورې چېرته داسې شوي نه دي چې بانک بار ما اورېدلی بیا جماعت ته راغلی یم بلکې د بانک نه مخکې به زه په جماعت کې حاضر وم. او بیا فرمایي چې 20 کاله پورې ما په مونځ کې د چا سټ لیدلی نه دی. مطلب د دې دا دی چې 20 کاله پورې ما په مخکینی سب کې مونځ کړی دی په شاته سب کې مونځ نه دی کړی. سټ لیدو نه مراد ده چې کله په دویم سب کې سړی ودرېږي نو د بل سړي سټ ورته ښکاري او چې کله په لومړي سب کې ودرېږي نو بل د سړي سټ ښکاري بیا نه ښکاري. نو 20 کاله پورې ما په مونځ کې د سړي سټ لیدلی نه دی. مطلب څه دی یعنی په مخکې سب کې ما د جمع مونځ کړی دی. دا مونځونه قضا کول دا ما ورته چې پرېږدو دا خو د هغوی په ذهن کې راتلل هم نه چې سړی به مونځ پرېږدي. د جمع مونځ پرېښودلو خبره ته کوم چې د جمع مونځ هغه به هم نه پرېښودو د تکبیر الله او د مخکیني سب به هم دومره اهتمام کو. میمون بن مهران رحمت الله علیه یو بزرګ دی فرمایي هغه وخت کې چې دا ګړۍ نه وي دا نقشې نه وي د هغوی به د خپلو جمع دومره اهتمام کو چې مونځ به د هغوی نه د جمع نه قضا کېده. یو پیره
د جمع مونځ د هغوی نه قضا شو او په هغه وخت کې انا لله ویله او بیا وفرمیل چې لفضل هذه الصلاة احب الی من ولایة العراق چې د جمع یو مونځ دا ماته د عراق د ګورنرۍ نه زیات خوښ دی. یعنی سړی سوچ وکړي د دنیا غټه عہده وزیر اعلی وزیر اعظم ګورنري دا غټه عہده ده. یو سړی د صوبې ګورنري یو سړی د ملک ګورنري هغه وخت کې عراق چې کوم دی دا پوره ملک دی او وایي چې ما ته یو سړی د پوره عراق ګورنري راکوي او په هغې باندې مانه یو مونځ د جمع ځي نو دغه ګورنري زما خوښه نه ده. داسې سل ګورنرۍ زه د جمع په مونځ باندې به قربان کم. او سلیمان بن مهران الاعمش رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی د دوی متعلق امام وکیع رحمت الله علیه فرمای چې 70 سال او یا کال پورې د دوی تکبیر الله فوت شوی نه دی. تکبیر الله تاسو ته مو ویلي چې کله امام وی الله اکبر او دا مور سره الله اکبر وی دا نه چې دا شاته سب کې لګي لوبې کې ټوکې کې موبایل سره لاس کې او شاته روسته تاویږي را تاویږي چې کله امام رکوع لږی را منډه کی یا امام وی الله اکبر او دغه وخت دا پنسیخ کړه کو برکه اسمان د ګورو ټوپې درسته کو صادره خو کو دی خو یا خور د پدره چې یو منټ پاتې دی او مولا بارانه په جمع باندې ودرېږي او دغه وخت دا راشي د نفل نیت وتړي د 2 رکعاتو نفل د پاره د تکبیر الله ثواب د دنه لاړې د نفل دغه 2 رکعاته د تکبیر الله ثواب ته چرته رسی نو زه کوشش خدای چې مولا بر اعلان کوم الله اکبر رکوع نه مخکې لیکن د تکبیر الله ثواب چې دی اخو درنه لاړې نو دا بزرګان چې کوم دي د دوی متعلق راځي چې او یا کاله تکبیر الله د هغوی نه فوت شوی نه دی. او یو غټ محدث عبید الله ابن عمر القواریری د دوی متعلق راځي چې دوی نه د ماسوتن یو مونځ قضا شو. د مونځ قضا کېدو نه مراد ده چې د جمع مونځ جمع را لاندې نه کړه جمع ترې لاړه نو بیا ویل چې راشه د جمع ثواب خو دا دی چې یو مونځ په څو باندې 20 درجې باندې که نه نو د هغې دپاره به زه داسې وکړم چې دا یو مونځ به په 20 پیرې باندې وکړم نو ماپښتن مونځ 20 پیرې وکړو د شپې خوب ولیدو چې څه خلک دي په ښه اسونو باندې ناست دي او د ده نه مخکې دي او دا چې دا خپل اس ته وګوري نو د اس د دې نورو خلکو د اسونو په مقابله کې په 1000 چنده باندې ښه دی لیکن د ده اس هغه منډه نشي ولی کم منډه چې هغه نورو خلکو اسونه وي او څومره هم چې کوشش وکړي هغې خلکو ته وررسېدی نشي نو په دې کې یو سړی شاته وګوري اواز ورته وکړي دا ورته چې څنګه چللی زما د اس دا خو ستاسو نه ښه دی لیکن زه تاسو ته در رسېدی نه شم نو هغه ورته وایي چې موږ د جمع مونځ کړو ماپښتن او تا نه مونځ هغه د جمع تللی و اگر چې ځان له د 20 پیرې هم کو نو ستا ځان له مونځ هغه بیا هم ډېر ښه شو لیکن زموږ مونځ ته میلاوېدی نشي. یو بل بزرګ هم داسې قصه شوې وه د هغوی متعلق راځي چې هغه مونځ 20 پیرې وکړو نو هغه ته د عیب و آواز وشو چې مونځ خو د 20 پیرې وکړو د 20 پیرو ثواب خو به درته میلاو شي لیکن چې کله جمع کې سړی آمین امام ولدوالین وي او دا سړی هم آمین وي نو فرشتې د دوی سره آمین وي نو د فرشتو هغه آمین به ورله د کوم ځای نه راوړي لیکن دا خبره ما دې پسې کوله چېرته ستا ذهن کې دا راغلي چېرې ما نه مونځ لاړی د سهارې مونځ رانه د جمع نه بغیر لاړې راشه زه به اوس څه کوم 20 پیرې به زه د سهارې مونځ کوم. او امام تاج الدین سبکی رحمت الله علیه طبقات شافعیه یو کتاب لیکلی دی پای کې د یو بزرګ متعلق لیکلی دی چې دا هغه نه مونځ لاړی 25 پیرې هغه مونځ واپس راوګرځو چې کم از کم د جمع ثواب خو ماته میلاو شي. میاجي نور محمد رحمت الله علیه تانابون سره خوا کې د لوهارانو یو قصبه او پای کې به اوسېده او دا ځان له ډېر عجیبه بزرګ راغلی د ډېر عجیبه حالات دي او د په جماعت کې قاعده ماشومانو ته ښودله او فرمایي چې د 30 کالو پورې تکبیر اولا زمانه قضا شوی نه دی 30 کالو پورې تکبیر اولا
زمانه قضا شوی نه موږ نه تپوس چېرته تکبیر الله ونه شو نو چېرته وانه ورځي چې تکبیر الله موږ نه چې اکثر مسلې کېږي یاره د قضا منځونو راګرځول به څنګه کوو منځونه د موږ یعنې موږ ګیله دا کوو چې د جمع خو پرې د منځونه خلک نه کوي او هغه زمانه کې منځ پرېښودل د سره د چا په ذهن کې راتلل نه جمع هم د چا نه قضا کېدی نه شوه سید عابد حسین رحمت الله علیه د هندوستان یو بزرګ تیر شوی د ساداتو د خاندان نه ډېر غټ ولی الله بزرګ او د دوی متعلق راځي چې 28 کاله پورې تکبیر الله د دوی نه فوت شوی نو او گنگوهی رحمت الله علیه شیخ الهند صاحب چې ورته ویل کېږي او د هندوستان یو داسې ستوری دی د یو ځلیدونکی انور دی چې د قیامته پورې د هغه احسانات په دې امت باندې پراته دي کله چې د انګریز سره د هغه ډغر راغله د جنګ عظیم زمانه شروع نو په دغه وخت کې دوی د گرفتارۍ ورنټ جاری شو او دوی مکې ته لاړل په مکه کې گرفتار شو او بیا د مالټا جیل ته جزیره انډمان کالاپانې جوړته وي هغې ته واچولی شو نو په دې حالاتو کې هغوی د جمع مونځ پرېښی نه دی ګرچاپېره د انګریزانو پهرا او بیا د سفر حالت او بیا هغه د یخنۍ دور چې په خیمه کې دننه به ځان له کسان راوغوښتل لیکن د جمع مونځ هغوی پرېښی نه دی او د دوی په حالاتو کې هم دا هم راځي چې د دوی شاګرد حسین احمد مدني رحمت الله علیه د دوی سره په جیل کې او یخې اوبه به ملاوېدې ګرمې اوبه به نه وي او حسین احمد مدني رحمت الله علیه به لوټه ډکه کړه او د کمیس دننه خېټې سره به ټوله شپه لوټه جوخته نیولې وه چې د تهجدو ټیمه پورې به هغه لوټه څه ناسه ګرمه شوې وه د خېټې د تاو نه هغه اوبه به یې راواخېستې وه هغه به یې خپل استاد له ورکړو په هغې باندې به هغوی اودس کو نو په داسې حالتونو کې هغوی د کفارو په جیل کې د هغوی په څوکیدارۍ کې دننه د جمع مونځ چې پرېښی نه دی او ما دا په خپل کور کې ناست دي مېلمه سره ګپ لګو په پردي مړي کې په پردي واده کې په هغې باندې د جمع مونځ پرېږدو دوکاندار له سودا له راشو د جمع مونځ پرېږدو یو سړی راته رینګ وکړي نو موبایل غوږ ته ونیسو د جمع ودرېدو ته 1 منټ پاتې جمع ورته پرېږدو بلکې داسې پکې شته چې د موبایل دپاره سلام وګرځئ مونځ ورته مات کي څه جواب به ورکوئ په هغه ورځ باندې الیاس کاندیلوي رحمت الله علیه بانی تبلیغ د هغې متعلق راځي چې هغوی به د جمع د مونځ دومره اهتمام کو چې اخري حالت کې هغوی بیمار شو د 2 کسانو په دیکې سره په ډډه سره به روانو د جمع مونځ له به راتله او بیا یو زمانه داسې راغله چې بیا د هغې نه هم پرېوتل نو بیا به چې کله د جمع وخت شو نو ویل زما دا کټ ونیسئ کټ به یې ورله ونیو هغه به یې په مخکیني صف کې کېښودو او ملا به د جمع مونځ کو ده به اوس په ملاس باندې د جمع مونځ کو بلکې هندوستان کې یو بزرګ تېر شوي هغه ځان له غټ ګاډ احساس کړو لکه تاسو چې ورته ویل د سایکل ورته ویلی کېږي د 3 پایو والا هغه په خپو باندې اخره کې شل شوي سترګو یې کار پرېښی نو باقاعده سایکل یې د دې دپاره اخیستو چې زه د جمع مونځ دپاره ځم او په هغې کې زه د جمع مونځ کوم نو زمونږ هم دا عقیده ده چې موږ به ځو په حشر کې به د پیغمبر علیه السلام سره مخامخ کېږو الله رب العزت به رانه حساب کتاب کوي او دا هم زمونږ عقیده ده چې په قبر کې د ټولو نه مخکې حساب کتاب به د مونځ کېږي او دا هم زمونږ خیال دی موږ ټول خپل هم د دې ګمان کوو چې زکاتونو کې موږ نه په حجونو کې موږ نه جهاد له موږ نشو تللی صرف دغه یو مونځ دی دا راته آسان ښکاري دا صرف زمونږ مسلمانی ده د هغې موږ دومره کوو چې څه کوو اکثر یې کوو نو چې کوم وخت کې راغلی کوم ځای باندې رالی هغه ځای کې کوو د جمع او د تکبیر الله دومره اهتمام موږ نه کوو نو ستا څه خیال دی په دې مات ګوټ مونځ باندې به بچ شي نن سبا که څوک چاته وایي چې لږه د جمع مونځ دره زما تا ته احساس کړه زما په قبر کې ته سملې نه دا هم د الله رب العزت عذاب له دعوت ورکول دي دا د الله رب العزت په عذاب باندې زړورتیا ده نو موږ ځان ته امتیان وایو د پیغمبر علیه السلام د مینې او د محبت دعوه لرو د پیغمبر علیه السلام خپل اهتمام دو چې زنکدن کې او د جنگ په حالت کې پیغمبر علیه السلام د جمع مونځ پرېښی نه دی نو آیا موږ د جمع دومره اهتمام کوو
که تش د پویو مجنونان یو صرف په خولې باندې دعوه لرو نو د دې څیزونو تاکید شروع کوي اهتمام شروع کوي دې کې د دنیا ګټم پرته او دې کې د آخرت ګټم پرته ده او بل ورځ له پیغمبر علیه السلام سره چې په حشر کې مخامخ شي نو سترګې به هم شرمېږي نه ځکه چې دا مونځ د پیغمبر علیه السلام د سترګو یخوالی دی نو مونځونه خو هسې هم کوو نو چې کوي نو کم از کم د جمع سره او په جمع کې د تکبیر الله اهتمام کوو چې مولا څنګه الله اکبر وي بس فورا تم الله اکبر وي په مونځ کې اوس شرکت وکړي دعا وکړي جسم الله الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیدت زموږ ژوند کې راولي اخلاص تقوا للهیت نصیب کړي بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي مردگان اسلام کامل مغفرت نصیب کړي اخر خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله